محترم مشرانو، اللہ تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې ډیره عارضی او ډیره فانی او ډیره ژر ختمېدونکې زندگی ده. د انسان د زندگی په دنیا کې چې څومره حالات راځي، که د خوشحالی حالات دي، که د غم حالات دي، که د راحت حالات دي، که د تکلیف حالات دي، دا په دنیا کې عارضی او ژر ختمېدونکي وي. نن سبا چې کله انسان پر خپله معاشره باندې نظر واچوي، نو په معاشره کې هر انسان څه نه څه انسان ته په تکلیف کې مبتلا معلومیږي. بعضې انسانان د خپل کاروبار څخه پریشانه وي، بعضی انسانان د خپل صحت په خاطر باندې پریشانه، او بعضی انسانان د خپل اولاد او د خپل ملازمت په خاطر باندې پریشانه. د بعضی انسانانو د پاره په کور کې د ننه پریشانی، او بعضی انسانان د کور د باندې پریشانه. بعضی انسانان د خپل رشتہ دارانو سره او بعضی د همسایگانو په خاطر په پریشانی کې مبتلا وي. خدا ټول پریشانه د دنیا پریشانه وي، دا ټول عارضی پریشانه وي، او دا ټول ختمېدونکي پریشانه وي. او د دې پریشانه ختمېدل دا ډېر په اسانه باندې کیږي، او دا ټول اسانه او د دنیا ژر ختمېدونکي پریشانه بلل کیږي. ځکه دی کې فلار او اولاد یو د بل معاونینی، پدې کې خاوند او زنانه د بل معاونی، او پدې کې یو قریب د بل قریب سره معاونت کوي. ځکه د دنیا پریشانه څه دي؟ د اولاد د رزق مسله ده، د اولاد د تعلیم مسله ده، د اولاد د واده مسله ده، او د اولاد د تجارت او د ملازمت مسله ای. ما درته وی دا د ټولې دنیا اسانه پریشانه دي، لیکن دا پریشانه پر انسان باندې ځکه بوج راولي نن سبا چې د انسان په دماغ کې د آخرت او د مرګ پریشانه نشته. کچیرې هغه درنې پریشانه د انسان په دماغ کې راسي چې د زکندن پر حالت باندې کومه پریشانی ده، او په قبر کې کومه پریشانی ده، او په میدان حشر کې کومه پریشانی ده، او د اعمالو د تللو پر محل کومه پریشانی ده، او د پل صراط ته تیرېدلو په وخت کې کومه پریشانی ده. که چیرې د انسان په دماغ کې هغه پریشانی ځای ونسي، بیا دا پریشانی د انسان پر دماغ باندې هیڅکله اثر کولی نشي. لویه پریشانی خو هلته وي چې کله د انسان د زکندن پر وخت د انسان ساه په غټو سي، او نه قریبان سړی خلاصولی سي، او نه ډاکټر سړی خلاصولی سي، او نه طبیب و حکیم سړی د پښه ورځي. نو هغې خلک د انسان ته دا ووایي، ډاکټر قریبانو ته وایي چې تاسو یې اوس پرېږدئ، او اوس د ده ساه په غټو ده، اوس د ده روح د بدنه سره راټولیږي. که چیرې پر دې حالاتو باندې چې د انسان د دنیا خبرې ټولې د انسان د دماغه څخه وځي، او د انسان د دماغه څخه هغه ولد خلق ناولده سي، او هغه حاضر خلق ځینې غایب سي، او غایب ناولده مخلوق ودته د فرشتو په شکل ښکاره سي. که چیرې هغه پریشانی د انسان په دماغ کې راسي، بیا د دنیا پریشانی و انسان ته ډېرې اسانه دي. ځکه د زکندن پر وخت پر انسان باندې هغه پریشانی راځي. حدیث شریف کې راځي چې انسان ته خپل مړ مور و پلار، شیطان د هغې مړه مور پلار په شکل انسان ته را حاضر سي، او د انسان د بېدینه کولو کوشش کوي، او انسان ته د بېدینۍ دعوت ورکوي، او د انسان پر ژبه د بېدینۍ کلمې جاری کوي. او دا هغه پریشانی، دا هغه فتنه چې د الله تعالی د رحمت څخه بغیر د دې پریشانۍ څخه په هیڅ شکل سړی ځان نشي محفوظه کولی. حضرت کعب ابن احبار رحمه الله به فرمایل چې کم سړی باندې د آخرت مصیبت او پریشانی هغه ښکاره سوه،
او کم سړی د آخرت د پریشانۍ او د مصیبت یاداشت د په دماغ کې رالی، بیا هغه سړی ته د دنیا پریشانۍ هیڅ تکلیف نسی ورکولی، بیا په ټولو پریشانۍ کې د دنیا پریشانی و د ته اسانه بلل کیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه وه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو کې او صحابي بیمار او ناجوړه دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې د عیادت او بیمار پرسۍ او د پوښتنې دپاره راځي. چې کوم وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی نو دې وخت کې حضرت عزرائیل علیه السلام چې ملک الموت یې غم د هغه صحابي د روح د قبضېدو دپاره راورسېدی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حضور کې ملک الموت او عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام د هغه سړي د زړه او د مرګ پر دې رګ باندې دا ګوته ولګوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی، د هغه صحابي حالات ډېر بدل، د هغې په رنګ کې تغیر رالی، د هغې پر د بدن باندې د تکلیف آثار ښکارس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عزرائیل ته وایي سهل سهل، لږ اساني وکړه، لږ اساني ورسره وکړه. حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي د الله رسوله چې د کومه وخته څه د مرګ او د روح اخیستلو ذمه زما پر غاړه راغلې ده او د دې وظیفه ما ته سپارل سوې ده. د الله د طرفه ما ته دا وصیت دی چې زما د محبوب د صحابو سره به ته نرمي کوې، نو ځکه ستا د صحابو د روح اخیستلو په وخت کې د دې د مرګ پر رګ باندې یوه ګوته ایږدم. لیکن چې کله ستا صحابي نه د عامو انسانانو څخه چې کله زه روح قبض کوم نو د یوې ګوتې بجایه زه د هغې په دې ځیګر کې د خپله پنجه ښخوم. نو چې زما د یوې ګوتې دومره تکلیف دی نو زما د پنجې تکلیف ښخولو تکلیف د هغې څخه ډېر زیات دروند او ډېر زیات دی. نو ځکه د مرګ سختی چې کله د انسان په دماغ کې راسي، د حضرت عزرائیل علیه السلام راتګ او د انسان په سینه کې د حضرت عزرائیل علیه السلام د پنجې ښخول، چې کله دا خبرې د انسان په دماغ کې ځای ونسي، بیا د دنیا پریشانی او د دنیا غم دا سړي ته اسانه کیږي، ځکه دا ځایلیدونکي دي او هغه تکلیفونه هغه سختۍ هغه دایمي هغه نه ځایلې کېدونکي دي. تاسو په دنیا کې ګورئ چې د انسان دا یوه ګوته پرې کوي نو پر انسان باندې ډېر زیات تکلیف راځي. ولې تکلیف راځي؟ ځکه د دې روح د دې ګوتې سره روح جلا کېږي، د دې ګوتې د جسم او د روح په مابین کې جدایي راځي. نو په دې خاطر دې ګوتې ته ډېر زیات تکلیف دی او د دې ګوتې تکلیف ډېر زیات محسوسیږي. نو چې کله د ټوله بدن سره روح جلا کېږي او د ټوله بدن سره روح راوځي او د ټوله بدن او د روح په مابین کې انفصال او جدایي راځي، نو بیا به پر ټوله بدن باندې په کوم شکل تکلیف راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د هغې مثال ویلی دی، د ککر درخته ازغیداره درخته چې د هغې ازغي ډېر سخت او ډېر کلک دی، د انسان د سره څه ونیسئ در پښو پورې، د انسان په ټولو رګو، د انسان په ټولو غوښو، د انسان د ټولو بدن په پلو کې ځای ونیسي او د هغې درختې بیخ ته د انسان د سره څه ښکاره او څوک دا درخته در دې سر ونیسي راکشوي او د ازغي د بدن ټول رګونه او غوښې او پلې پرې کوي او په کوم شکل چې دا درخته د انسان د بدن سره راوځي او د انسان بدن په دې باندې څونه تکلیف محسوسوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د روح راختل د بدن څخه، جلا کېدل د بدن څخه، د رګو د فلو د غوښ سره وتل هغه هم په دا رقم تکلیف باندې راوځي. کله کله خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د هغې مثال په دې شکل بیان کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي د روح را جلا کېدل د انسان د بدن څخه داسې بلل کېږي لکه د یو حیوان د ژوندي بدن څخه چې د هغې پوست د غوښو څخه جلا کوي، لکه د یو حیوان ژوندی بدن چې د پوست څخه کاږي او پوست د دې غوښې څخه جلا کوي چې د هغې په خاطر باندې د انسان ته څومره تکلیف رسیږي، دغه رقم د روح په جدایي باندې انسان ته په دې شکل باندې تکلیف محسوسیږي. حضرت علی رضی الله عنه به عام طور په خپله خطبه کې انسانانو ته نصیحت کاوه او بیا به هغه انسانانو ته د خطبې په دوران کې دا ویل چې انسانانو
تاسو لاړ سئ د الله فلار کې جهاد وکئ او د شهادت مرګ ځان له وګټئ او ځان د شهادت د مرګ سره یو ځای کئ. بیا به تاسو د زکندن د مصیبتو تکلیفو څخه خلاص یاست. او که چیرې د کور پر بستره باندې تاسو له مرګ راسي، بیا به تاسو زکندن داسې محسوسوئ کله به ورته ویل لکه یو سړي پر بدن باندې چې د 300 واره د تورو واره کېږي. او کله به ورته وی چې بیا به د انسان پر زندگی په تاسو به زکندن داسې محسوسوئ لکه د یو انسان د بدن ټول اجزا چې په غچانو غچ کېږي. او کله به ورته وی چې بیا به تاسو زکندن داسې محسوسوئ لکه د تیلو په ایشېدلو دیګو کې چې د انسان جسم او بدن کبابیږي. نو ځکه زموږ مخته د آخرت او د زکندن د روح ختلو او د سکرات او د نزع کیفیت راځي او د هغې پریشانۍ او غمونه او تکلیفونه راځي. نو چې پر کم چا باندې هغه تکلیفونه روښانه سي، بیا د دنیا تکلیفونه برداشتول او د دنیا تکلیفونه تیرول هغه انسان ته ډیر اسانه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی لا تسبوا الاموات، تاسو ته مړو تشکنځل مکوئ، تاسو مړو ته بد وینا مکوئ، تاسو په مړو پسې بد خبره مکوئ. فإنهم قد افضوا الى ما ماتوا، چې کوم خپل مرګ ته دی ورسېدل نو خپل انجام دی ولیدي او د خپل انجام سره دی ملاقات او خپل نتیجې ته ځان رسولې دي. یعنی دا معنا چې براغي د زکندن خوارې تیرې سوي دي چې هر څومره بد یې کړي دا غي سزا الله تعالی پر زکندن ور کړي دا نور د ځان سره تاسو په غیب سی بد وینا مکوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وویل والله لو تعلمون ما اعلم، زما د په خدای قسمې که زه چې په څه باندې آګایم که تاسو په هغې باندې آګاه سئ چې ما ته کوم معلومات را سره دي، که چیرې ستاسو سره هغه معلومات پیدا سي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تاسو به بیا په دنیا کې خندا ډېره کمه وکئ او زندگی به مې ټوله په ژړا کې سي. وما تلذذتم بالفروشات مع النساء، په خدای قسم بیا به تاسو خپلو زنانو لره په خپله بستره د نزدېکت اراده ونه کوئ چې زما سره د کومو خبرو معلومات سته او ما ته د کومو خبرو علم دی، که چیرې د هغې معلومات او علم ستاسو سره راسي نو بیا به ستاسو زندگی په ډېره مشقت کې راسي، بیا به ستاسو د خولې څخه خندا ختمه سي، د هغې پر ځای به ژړا وي، بیا به ستاسو د خولې د زندګۍ څخه لذت ختم سي، د هغې پر ځای به غم او مصیبت در باندې. حضرت سفیان ثوری رحمه الله به چې کله د یو سړي په سینه کې حضرت عزرائیل علیه السلام منګول ولګي نو د ټولو څه مخکې د هغه سړي څه د دنیا ولد خلک ټوله ناولده سي، او دویمه درجه کې د هغه سړي د ژبې کلم مات سي، د هغې ژبه بنده سي، او په دریمه درجه کې د دنیا ټولې خبرې د ده صحیح او د دماغه سه ووسي. بیا به قسم خواړی چې زما د په خدای قسمې که په دې وخت کې پر دې سړي باندې د مرګ نشه سپره نه وي او دا سړی د مرګ په نشه کې اخته نه وي، بیا به تاسو داسې کړېدونکی پر حالت د زکندن ووینئ لکه یو څوک چې په تورو باندې وهل کېږي او دی پر زکندن باندې پروت او دی پر بستره باندې پروت، لکه د یو سړي پر بدن باندې چې تورې چلیږي هغه په کوم شکل باندې غورځي، بیا به تاسو دیم په دې شکل باندې ووینئ. لیکن چونکې پر ده باندې د مرګ نشه خپره ده او د مرګ په نشه کې راغلی دی نو د هغې په خاطر باندې تاسو د هغې حرکت نه محسوسوئ. حضرت عمرو بن العاص و همیشه په خپلو محفلو کې دا ویل چې مړی چې پر کم سفر باندې روان سي نو نه معلوم چې د هغې د کم کیفیت سره مخامخ کیږي، کاش د هغې هغه کیفیت کله ناکله موږ ته ښکاره کېدلی، نو کاش کې د هغې هغه کیفیت موږ ته کله کله بیانېدلی یا هغه مړو د خپل د زکندن کیفیت موږ ته ښکاره کولی چې پر موږ باندې زکندن او مرګ په کم شکل باندې راسي. چې کله حضرت عمرو بن العاص باندې مرګ راغلی د زکندن پر وخت باندې خپل زوی عبدالله ورته ناست دی، عبدالله بن عمرو بن العاص هغه د زکندن په وخت ورته افلاره تا به همیشه دا شکایت کوئ چې کاش کې مړو موږ ته خپل کیفیت د زکندن ښکاره کولی، نن ته د زکندن پر کیفیت باندې یې د خپل کیفیت موږ ته ښکاره که د زکندن څنګه کیفیت دی.
دی ورته بچیه په خدای قسم په داسې حالت کې ځان محسوسوم لکه زه چې د اور پر تخته باندې پروت یم او د احد غر زما پر دې سینه باندې پروت دی او زما د بدن سا هغې د ستنې در سپم وځي برته زما بدن له راځي نو بدن مې د اور پر تخته باندې پروت دی او دومره ثقالت او بوج را باندې پروت دی لکه د احد غر چې زما پر سینه باندې پروتي او سا مې داسې تنګه تنګه کېږي لکه یو سړي ته چې د ستنې در سپم سا وځي او ننوځي نو بچیه زه په داسې شکل کې مبتلا او لګیا یم نو په دې خاطر باندې د زکندن سختی او د قبر ګرمي او د حشر او د نشر سختی دا چې کله پر انسان باندې راسي او د انسان د دماغ سره د دنیا لذت د دنیا سختی او د دنیا غم او د دنیا مصیبت دا انسان ته ټوله عارضی اور معلومیږي او دا پر انسان باندې اسانه بیا تیری شي حدیث شریف کې راځي چې حضرت عزرائیل علیه السلام د منځو په دوران کې د دې خلکو پر نظرو باندې د دې خلکو پر مخانو باندې ډیر نظر اچي چې کم سړی په جماعت کې ډیر حاضر اوسیږي او د جماعت په لمانځه کې حضرت عزرائیل علیه السلام ډیر ویني چې کله د زکندن وخت راغلی نبی حضرت عزرائیل علیه السلام چې د روح ته قبض کېدو دپاره راسي نو حضرت عزرائیل علیه السلام هغه سړي ته پخپله د کلمې تلقین ورکوي نو بیا د هغه سړي پر خوله باندې د شهادت د کلمې تلقین جاری کیږي د هغه سړي ژبه هغې بیا په شهادت باندې د شهادت په کلمه کې راځي چې کم سړی د جماعت په لمنځو کې حضرت عزرائیل علیه السلام ډېر لیدلی او چې کم سړی د جماعت په لمانځه کې حضرت عزرائیل علیه السلام نه یې لیدلی هغې د جماعت لمنځونه په غفلت کې د ځانه ستیری هغې د جماعت لمنځو کې حاضر نه راځي نو بیا خو حضرت عزرائیل علیه السلام صرف په ډېر عنف په ډېر سختی د هغې روح قبض کوي او په دې وخت کې بیا شیطان د خپل مړه مور پلار په شکل کې راځي او دته د بېدینۍ دعوت ورکوي او دته د کلمې بجای د نورو خبرو تلقین ورکوي او د مرګ او د زکندن دا د ګمراهۍ او د ګناه پر حالت باندې راولي نو که یو سړي زړه دا غواړي چې د زکندن پر وخت باندې ماته د حضرت عزرائیل علیه السلام د طرفه د کلمې تلقین راکول سي د هغې دپاره بنیادي لار د جماعت په لمنځو کې حاضري ده ځکه حضرت عزرائیل علیه السلام د جماعت په لمنځو کې الله تعالی حاضروي او د جماعت په لمنځو کې د انسانان بیا په رنګو باندې پیژني چې دا انسان د جماعت په لمانځه کې ډېر حاضر و نو بیا هغې ته د حضرت عزرائیل علیه السلام د کلمې تلقین ورکوي او تیره جمعه کې ما درته ویل چې د مرګ سختی ده او چې کله د حضرت عزرائیل علیه السلام چمبه د انسان په سینه کې ښخه سي بیا چې په دې سینه کې د کم شي سره محبت یې هغه د سړي در خوله وځي بیا چې په کومو بد عملیو باندې الله تعالی انسان په دنیا کې ناراضه کړی هغه د سړي در خوله وځي بیا د کلمې د تلقین د کلمې د شهادت تلقین د پر ژبه نه جاری کیږي او د کلمې د شهادت په وینا سره د ژبه نه جاری نه روانیږي ذکر تاسو ته د علامه حضرت امام قرطبي رحمه الله هغې په تفسیره کتاب کې دا واقعه را نقل کړې ده چې کله سړی په دنیا کې د کومو حالاتو سره مخامخ کیږي نو د زکندن پر حال وخت باندې هغه حالات انسان سره ضرور ملاقات کیږي چې په کم غفلت کې د کم شي په وجه باندې انسان د آخرت څخه غافلی د هغه عمل په وجه د هغه وینا په وجه د هغه قول په وجه د زکندن پر وخت بیا د هغې سره ملاقات کیږي ما درته امام قرطبي رحمه الله لیکلی دي چې سهار وختي په بغداد کې یو دکاندار راغلی نو هغې دکان خلاص کړي او د خپل دکان ترازو یې راواخیستی او پر دې مځکه باندې د مځکې ووایي او لویې کاڼه یې راواخیستی ټوله یې وکوټی دکانداران ور باندې راټول شو چې حضرت صدر فیشه ده دې ترازو کې تا کم نقصان ولیدی چې هغې دې د مځکې مو ووایي او هغې دې په کاڼو باندې وکوټی نو هغه ورته وایي چې نن زموږ په کلی کې او زما په همسایګانو کې یو سړی وفات کېدی
او زه د هغې د مرګ محضر ته حاضر وم چې کله به قریبانو انسانانو د شهادت کلمه ورته ویله، ده به ورته ویلی چې زما دا ستونی بند دی. هغوی به ورته ویل چې ولې بند دی؟ ده به ورته ویل چې زما د ترازو پله زما په دې ستوني کې ولاړه ده، چې په کم ترازو سره ما غلط تلل کول، چې په کم ترازو سره ما خلکو ته دوکې ورکولې، او چې په کم ترازو سره ما د آخرت دپاره د ځان دپاره نقصان کوی او ما په دنیا په دې باندې ګټله. نن د هغې ترازو زما سره دا رقم نزدېکت چې زما د دې ستوني د جاري کېدو د کلمې بجای زما په دې ستوني کې د ترازو پله ولاړه ده. نو په دې خاطر هغې چې کله د ترازو دا حالات لیدلي وو، نو هغې هغه د ترازو پله وکوټله چې آینده به زما د ترازو سره بیا تعلق نه راسي. نو چې په دنیا کې په کومه طریقه باندې انسان نافرمانی کوي، د زکندن پر وخت باندې د هغې نافرمانی اثر د انسان پر زندگی خامخا راځي. یو کتاب کې د بصرې یو بزرگ دی، هغه یو مړي ته رالی، نو د مړي د زکندن حالت دی، نو هغې د کلمې د شهادت تلقین وله ورکوي، او دی د هغې پر ځای باندې دا نارې وایي د شرابو ګیلاس، د شرابو ګیلاس، د شرابو ګیلاس. چونکه د دنیا په زندگی کې د شرابو سره زندگی ده، او د شرابو د ګلاس او د شرابو د لذت سره زندگی ده، نو بیا پر مرګ پر حالت باندې د پر ذهن پر ژبه باندې بیا هغه شی جاری کیږي. یو بل سړي واقعه لیکلی ده. علامه ابن ابي دنیا هغې لیکلی دی چې د یو سړي د زکندن حالت دی، خلک د کلمې تلقین ورکوي، لیکن د هغې په خوله کې دا راځي دینار دینار دینار. دینار دا د سرو زرو یو سکه ده چې په عام په بعضو ملکو کې رایجه ده. نو د هغې چونکې د دراهم او د دنانیرو سره ډېر محبت دی، نو بیا د زکندن پر وخت د شهادت د کلمې بجای د هغې پر ژبه باندې د دینار 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 الفاظ راوځي. نو چې په دنیا کې په کم عمل باندې انسان الله تعالی ناراضه کی، او په دنیا کې په کم عمل باندې د الله تعالی نافرمانی وکي، نو بیا پر روانو منازلو کې اولنې منزل دا د نزع منزل دی، دا د سکرات منزل دی، او دا د انسان د روح د الوتلو کیفیت دی. پر دې باندې د انسان پر زندگی د هغې اثرات ضرور راځي. که انسان هر څنګه زندگی تیره کی، او که انسان په هر څومره غفلت کې خپل وخت تیر کی، د انسان و مخ ته چند منازل ضرور راځي. د ټولو څه مخکینی منزل ما اوس مخکې درته ویل چې دا د سکرات منزل دی، چې هغې ته د نزع کیفیت ویل کېږي، چې د هغې څه مخکې د انسان دپاره د توبې دروازه خلاصوي، او چې کله پر انسان باندې د نزع کیفیت رالی، د سکرات حالت رالی، لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح کې د زکندن حالت رالی، نو پر هغې باندې د توبې دروازه بنده سي. او چې کله نیک عمله په دنیا کې ښه زندگی تیره کړي، نو ملائکې په ډېر ښایسته شکل کې راسي، تتنزل علیهم الملائکه، او د هغې سره د جنت دسملونه خوشبویه ورسره دي، او د هغې روح د جنت په دې دسملو کې پر لپیچي. هغې ته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا، چې د دې بعده به اوس خوف نه او حزن به نه نه به بیره پر تا باندې اثر کوي پر روانو مزلو کې، ځکه موږ ستا ملګري، او نه به حزن و غم پر تا باندې اثر کوي، ځکه موږ تا سره مدد او کومک کوونکي. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هغې د جنت یو منظر ورته ښکاره کړي چې د دې څه وروسته ستا دا کور دی، د دې څه وروسته ستا دا حورې دي، د دې څه وروسته ستا زندگی په دې حالت کې ده. نو پر زکندن باندې د جنت مناظر ورته ښکاره کوي. یا او کله کله دا ندا ورته کوي یا ایها النفس المطمئنه، ای نفس په ډېر اطمینان سره ارجعي الی ربک، د خپل رب طرف ته راځه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، د الله نیک بنده د الله تعالی په جنت کې به دی الله تعالی اوس راولي. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. اوس به د دې څه وروسته موږ ستا ملګرتیا کوو، موږ به تا جنت له ورولو،
په جنت کې چې ستا کم شي ته شوق کېږي هغه به تا ته میلاویږي او په جنت کې چې د کم شي ته دعویدار یې هغه به ستا مخ ته حاضرېږي او نزلا من غفور الرحیم جنت کې به ته میلمه او الله تعالی به کوربی او جنت به ستا دپاره مهمانخانه وي نو چې کم سړی په دنیا کې نیکه زندگی تیره کړه نو پر هغې باندې اول منزل هغه ډېر فراحت او ډېر په لذت او ډېر په خوشحالي او ډېر په راحت کې پر انسان باندې راځي لیکن چې کله یو انسان بد عمله زندگی تیره کړي نو بیا خو چې کله د زکندن حالت ور باندې راسي په ډېر بد شکل باندې ملایکې راځي چې د هغې د دې سترګو څه د اور بڅرې غورځي او د هغې سره د جهنم بدبویه کپړې ورسره دي او هغې د جهنم په دې بدبویه کپړو کې دا د روح پیچي او پر دې وخت باندې د خپل د مور و پلار په شکل باندې شیطان ورته راځي او د بېدینه کېدو کوشش کوي او د هغې کپړو د بدبویۍ سه یا د دې روح ته راختلو د بدبویۍ سه چې هغه په ډېره سختي باندې راکاږي او هغې د روح سره ډېره د سختۍ معامله کوي نو د هغې پر مخانو باندې د هغې پر پزو باندې ډېره سخته بدبویي راځي چې هغې بیا خپل مخان او پزې د دې روح د بدبویۍ سه پټوي پیغمبر علیه صلات وسلام به د صحابو په مجلس کې د پټود مبارک داسې پزه ته ونیوی او صحابو ته به هغه شکل ورښکاره کوي چې بیا به ملایکې د دې روح سه مخ داسې ګرځي او د خپل مخ ته به پټوګان او د جنت او د خپل ځان د بدبویي سه د ساتلو دپاره دسملان نیولي ځکه هغې روح پر دې باندې ډېره بدبویي راوړي او ډېره په عنف او په ډېره سختي او په ډېره درشتګي باندې هغه روح دې قبض کوي نو د انسانو مخ ته د ټولو څه لویه مصیبت لویه سختي هغې په اولني شکل دا د نزع او د سکرات راځي د دې څه وروسته بیا انسان قبر له ورځي پیغمبر علیه صلات وسلام به وی القبر روضة من ریاض الجنه او الحفرة من حفور النیران قبر دا معمولی کنده نه ده چې ته کې رالی دا یا د جنت د باغچو څه یو باغچه ده ستا دپاره به د جنت کلکین را خلاصیږي او یا د جهنم د کندو څه یو کنده ده پر تا به د جهنم او د دوزخ کړکۍ را خلاصیږي چې کله انسان په قبر کې کښېښول سي کچیر نیک عمل ای نو هغې قبر ورته وایي چې انسانه د مځکې پر مخ باندې چې څومره انسانان اوسېدل په دې ټولو کې ماته محبوب او ماته نږدې او زما خوښ انسان ته وي او اوس چې او ماته په دې مځکې پر مخ باندې ښه ته ایسېدلې او چې کله ته زما غیږې لرالې نو زما حسن سلوک او زما ښه زندگی او زما ښه طریقه ته اوس په خپلو سترګو ووینې نو ویوسع له قبره مد بصره بیا دا قبر دومره ورته وړسي لکه د سړي نظر چې در کومه ځایه رسیږي دومره ورته فراغ سي او په دې وخت کې د ده دپاره د جنت څه یو کلکین را خلاصي او دی د جنت خپل ځان په دې قبر کې نه د جنت په یو باغچه کې استیدونکې محسوسوي لیکن کچیرې هغه سړی بدنصیبه بد عمله زندګي یې تېره کړې نو بیا خو قبر دا ورته وایي چې د مځکې پر مخ چې څومره انسانان اوسېدل په دې ټولو کې مبغوض انسان ماته ته وي په دې ټولو کې متنفر انسان ماته ته وي چې زما د څومره انسانانو سره نفرت کې دی په هغو ټولو کې بدترین انسان ته وي چې کله ته زما غیږې لرالې اوس بس ته زما بد سلوک ووینې او چې کله دی په قبر کې راسي نو د قبر بد سلوک په دې شکل چې هغه دومره ور باندې راتنګ سي چې د قبر د دې بدن یوه پښتۍ یې در بله پښتۍ ووځي پیغمبر علیه صلات وسلام به د هغې شکل صحابو ته داسې ښکاره کوی دا ګوتې به یې داسې سره ونیوي لکه دا دوې د لاس ګوتې چې یو د بله داسې درله وځي بیا به د قبر د تنګۍ په خاطر د دې پښتۍ داسې درله ووځي او بیا به د جهنم څه پر ده باندې یو کلکین را خلاص شي او دی به په دې قبر کې خپل ځان داسې محسوسوي لکه دی چې د جهنم په یو کنده کې پروت معلومیږي او دریم نمبر په لویو کیفیاتو کې
په لوی منازلو کې هغه د حشر او د نشر منزل دی چې انسان د قیامت په میدان کې راپورته شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي حدیث مبارک دی چې دا هغه میدان یو ورځ قرآن کریم وایي حدیث وایي چې کان مقداره 50,000 عامه یو ورځ 50,000 کاله تیریږي. یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ به چې په دې ورځ بچان سپین ږیري شي. یا د دې ورځې اوږدوالی دی چې بچی به یې بیا به ځوان سي بیا به بوډا سي سپین ږیری به سي ورځ به لا پای ته نه یې رسېدلې. یا د دې ورځې سختي ته اشاره د قانون دا دی چې پر چا باندې زندگی کې ډېره سختي نو پر هغې باندې د ویښتانو سپینوالی ډېر ژر را رسېږي. نو دا ورځ به دومره سخته وي چې ویښتان به ډېر ژر کې سپین سي. یجعل الولدان شیبا عمر به د الله کې لیکن ژره به سپینه وي. لیکن بعض حدیثو کې 80,000 کاله ورځ هم راغلی ده. لیکن پر نیک عمله به څنګه تیریږي؟ حضرت عایشه مبارکه وایي پر نیک عمله به دا ورځ داسې په چند لمحو کې تیریږي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به د سهار 2 رکعاته سنت کول او په 4 ساعته کې چې پیغمبر علیه السلام څومره لمنځونه کړي دي چې د هغې معلومات د سیرت څخه سړی واخلي په ټولو کې مختصر لمونځ د پیغمبر د سهار 2 رکعاته سنت دي. پر بد عمله انسان به د 50,000 کالو په شکل تیریږي. پر بد عمله انسان به د 80,000 کالو په شکل تیریږي. لیکن چې کوم سړی نیک عمله دی پر هغې باندې به په چند لمحو کې لکه 2 رکعاته سنت پیغمبر علیه السلام چې په څومره لمحه کې کول پر هغې باندې به داسې تیریږي. روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې په دنیا کې د لمر یوه سترګه راخلاصه ده او د قیامت په میدان کې به د لمر د یوې سترګې بجای 10 سترګې راخلاصي. او د مځکې پر مخ به انسانان د لمر داسې محسوسوي دومره ګرم به محسوسوي لکه د ده د سر څه چې څو نیزې برتر بالا دی بس. او هر انسان به په خپله خوله کې غرق معلومیږي. د بعضو انسانانو خوله به در دې بجلک وي د بعضو دا به در زنګنو وي د بعضې خوله به در نامو پورې بعضې کم نصیبه انسانان به در دې غوږو پورې په خوله کې غرق وي. او هغه خوله صرف دا نه ده چې خوله ده بلکې هغه خوله به په دې شکل لکه یو د تیلو دیګ چې ایشیږي او په هغه کې د ایښول کېږي هغه به په دې شکل باندې ګرم وي. لیکن پر نیک عمله انسان به څنګه وي؟ حضرت عایشه مبارکه وایي چې نیک عمله انسان باندې به د قیامت ګرمي دومره اسانه وي لکه د ګرمۍ په زمانه کې چې یو سړی بیت الخلا ته ورسي د بولو ځای ته ورسي. نو د بولو په ځای کې چې دی کله کښېني نو د پزه یا تندی یا د ده بدن لږ خولن سي د خولې اثار ورباندې ښکاره سي. پر نیک عمله انسان به په دومره لږ ګرمي کې او په دومره انسانتیا کې تېرېږي. او کاعن صفصفه لا ترى فيها عوج فرض مځکه ده سیده مځکه ده یوه ذره کښته او پورته نسته پکښې او پر دې روڼه مځکه به د قیامت میدان او حساب و کتاب او په دې کې به یوه ذره سایه نه وي ټول انسانان به لمر ته ولاړې یو د الله تعالی د عرش سایه ده در هغې به چند کسان لاندې. امام عادل وشاب نشأ فی عبادته امام عادل به کې راځي چې کوم بادشاه عدالت کړی دی او د عدل نظام یې پر رعایاو باندې چلولی دی هغې به د قیامت په سایه کې. وشاب نشأ فی عبادتی هغه نوجوان چې خپله نوجواني یې ټوله په عبادت کې مصرف کړه. وشاب نشأ قلبه معلقا بالمساجد یو بل هغه نوجوان دی چې هغې د باندې دکانداري کوي تجارت کوي لیکن ورځې زړه یې ټوله په مسجد کې چې توا اذان ټیم خونوس توا لمانځه ټیم خونوس نن لمونځ پر څو باندې دی نن لمونځ پر څو باندې دی د خپل تجارت سره سره زندگی او مصروفیت په تجارت کې تیریږي لیکن زړه په مسجد کې تړلی. نو عادل بادشاه به کې راځي هغه نوجوان چې هغې خپله زندگی ټوله په عبادت کې تیره کړي او دغه رقم هغه نوجوان چې هغې د دنیا په کاروبار کې لګیا دی لیکن زړه په مسجد کې تړلی دی. او هغه 2 کسان رجلان تحابا فی الله هغه 2 کسان چې هغې د الله د رضا په خاطر دی محبت سره ساتي بس نور هیڅ غرض نسته
نه زما په تا پورې څه تړلي نه تا په ما پورې څه تړلي، صرف د الله په خاطر باندې زما ستا سره محبت دی چې دا الله ته نږدې سړی دی، ستا زما سره محبت دی چې دا الله ته نږدې سړی دی. او پنځم هغه نوجوان چې هغې ته یو زنانه چې هغې ډېره د حسن و جمال لایقه وي، هغه نوجوان هغه زنانه ده ته د ګناه دعوت وله ورکړي او د ده په زړه کې د ګناه شوق او عشق او د ده په زړه کې د هغه زنانې محبت او دی د خپل ځان پر ګناه باندې قادر محسوسوي، لیکن د هغې باوجود د الله د رضا په خاطر باندې دی برته دا ګناه کولو څه پرشاس. او شپږم هغه سړی چې د هغې صدقه او خیر و خیرات داسې پر الهیت او داسې پر اخلاص او داسې د الله پر رضا باندې بنای چې دی په دې یو لاس باندې چاته خیر و خیرات ورکړي دا بل لاس لا په خبر نه کړي. او اوم هغه سړی دی چې هغې تنې تنها یوازې ناست دی، د مسجد په کونج کې ناست دی، د کور په کونج کې ناست دی او دعا کوي او د الله د بیرې در دې سترګو اوښکې راتوسي، نه څوک ویني، نه د چا د لیدلو تمه لري، نه د چا د لیدلو پر طرف باندې د فکر راګرځي، صرف په دې خاطر باندې چې زه د الله څخه بیریږم او د الله د بیرې د سترګې څخه اوښکې راتوسي. نو هغه نوجوان ته هم الله تعالی د عرش سایه ورپه نصیب کوي. نو ما درته وایي چې د حشر او د نشر میدان راسي نو ټول انسانیت په ګرمي کې دی، امام عادل دا د عرش په سایه کې کښېني، هغه نوجوان چې زندگی د الله په عبادت کې تیر رسي د عرش په سایه کې راځي، هغه نوجوان چې ژوند په تجارت او مصروفیاتو کې دی لیکن زړه په مسجد کې دی، هغه دوه کسان چې د الله د رضا دپاره په خپل مابین کې محبت سره ساتي، هغه نوجوان چې یو زنانه د حسن و جمال مالک ده ته د ګناه دعوت وله ورکړي لیکن دی د الله د بیرې دغه ګناه څخه ورته پرشاز شي. او هغه سخی چې په یو لاس باندې چاته سخا ورکوي دویم لاس نه خبروي، د دې معنا دا چې سخا او په دا ټوله په ډېره خفي طریقه او په ډېر اخلاص او په الهیت باندې کوي. او اوم هغه نوجوان چې هغې رالی په مسجد کې یوازې کښېناستی، په یو کنج کې کښېناستی او د الله د عبادت په شکل باندې کښېناستی او دعا کوي، الله ته ژړا کوي او د الله د بیرې در سترګو اوښکې راتوسي. نو د هغې اوښکې قدر دا دی چې د قیامت په میدان کې به بیا دی د عرش په سایه کې ځای پیدا کوي. او تیره جمعه کې ما درته وایي چې د حشر او د نشر هغه میدان دی چې لا تزال قدما عبد حتی یسأل عن 4 اشیاء، یو سړي ته به دومره دم او د یو قدم پورته کولو وس نه وي چې در څو پورې د الله په حضور کې د 4 پوښتنو جواب نه وي ویلی. اوله پوښتنه به الله تعالی دا ځین کوي عن عمر فیما افناه، زندگی می درکه 80 کاله و 40 کاله و 80 کاله و دا د فسې کې تېره کړه. دی به د زندګۍ د هرې لمحې د هرې دقیقې د هر غړي حساب ورکوي. وعن شباب فیما ابلاه، په زندگی کې بیا خاص کر د ځوانۍ دوره درکله چې په ځوانۍ کې تا هر څه کولی سو، د ځوانۍ هغه اهم مصروفیت دې څه و؟ په ځوانۍ کې د ځوانۍ اهم مصروفیت پر دین تیر کړي که پر دنیا تیر کړي. وعن علم فیما عمل به، د علم په باره کې چې ما ته په دې خبرو پوه کړی وې، په دې مې پوه کړی وې، د دې معلومات در سره په دې خپل علم دې په کومه درجه باندې عمل وکړي. وعن مال من اين اكتسبه وفي اي شيء انفقته، پیسې دې څنګه وګټلې، کاروبار دې څه و، تجارت دې څه و، په هغې کې دې د حلال او د حرامو څومره خیال ساتئ، وفي اي شيء انفقته، څنګه دې خرڅې کړې، پر څه باندې دې ولګولې او پر کم ځای باندې د پیسو مصرف جوړ کړي. نو د دې 4 خبرو پوښتنه چې کوم له سړي نه کړي د الله تعالی دربار کې سړی ولاړېدی نشي. لا تزالو قدما عبد، یو بنده به خپل قدم نشي پورته کولی، همیشه به قدمونه پر دې مځکه باندې لګېدلي. نو د حشر او د نشر میدان دام یو په هغه منازلو کې دی چې د انسانو مخ ته ډېره سخته راځي او د سختۍ په خاطر باندې چې کله د حشر او د نشر سختی د انسان په دماغ کې راسي نو بیا د دنیا سختۍ او غمونه پر سړي باندې آسان وي. او سلرم منزل پر انسان باندې چې کله د اعمال طول او ترازو شروع شي
نو فمنهم شقی و سعید، بعض خلق نیکبخت راوزی او بعض بدبخت راوزی. او دا اغه منظری، دا اغه محضری چې پر دې منظر او محضر باندې د انسان په دماغ کې د ځان څخه بغیر نور هیڅ نه راځي. هر انسان د ځان بدی اخستی. فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنه. چې کوم بدبخت انسانان د حشر او د نشر سورسته د میزان او د تللو د اعمالو پر بنیاد چې کوم خلق بدبخت ختم رالو، نو غیبه په جهنم کې، چې کوم خلق نیکبخت رالو غیبه په جنت کې. فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشه راضيه. چې کوم خلقو د نیک اعمالو تلدر نسو غیبه ډیر شایسته ژوند پیدا کی. واما من خفت موازینه فامه هاویه. چې کوم چا د نیکو اعمالو تلسپکس ولا فامه د اغي مسکن او د استوګنی ځای به هاویه. او ما دراک ما هي، ای پیغمبر ته هاویت څه لیدلې؟ د هاویت دی چې اخر الله په خپل تفسیر ورته کوي نار حامیه، ډیر سوځونکی اور دی هاویه. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. د ټولو انسانانو اعمال برا فیشیږي. فاما من اوتی کتابه بیمینه. د چا چې تله د اعمالو درنسي نو عملنامه پر استه لاس ورکوي. فیقول ها اقرؤوا کتابیه. چې کله یقین سلو چې اوس خبره سم اسوله نو د حواس ځای لراسي، د هغې څه وروسته بیا په نورو قریبانو کې سوچ بند سي. هغې ته به ورغلي ها اقرؤوا کتابیه، تاسو راسئ زما عملنامه وګورئ. ما ته ولې عملنامه پر استه لاس ده؟ ځکه انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما دا یقین و چې دا د حساب ورځ پر ما باندې راځي. ما د دې دپاره تیاری کړې وه، ما د دې دپاره زندگی مصرف کړې وله. فهو فی عیشة راضیه فی جنت عالیه. شایسته ژوند دی او لوړ جنتونه دي. څنګه جنت دی؟ قطوفها دانیه. د هغې میوې دومره نږدې دي که یو سړی فروت هم میوه خولې له ورله راځي، د درختې میوه. که سړی ناست هم میوه خولې له راځي، که سړی ولاړ هم میوه خپله خولې له ورله راځي. کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. الله وایي چې تیره دنیا کې مې کوم مشقتونه برداشت کو، د هغې په بدل کې نن بهترینې خوراکي دي، بهترینې نفقې دي، بهترین جنتونه دي، بهترین نعمتونه دي. واما من اوتی کتابه بشماله. چې کوم چاته عملنامه په چپل لاس ورکول فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. کاش عملنامه نه وای. ولم ادری ما حسابیه. زه په دې نه وای خبر چې زما حساب و کتاب څنګه. یا لیتها کانت القاضیه. کاش بس دغه مرګ وای، زه مړ وای، خاري سوی وای، یېرې سوی وای، ریزه ریزه سوی وای، دوباره زه نه وای راپورته سوی. الله تعالی ملائکه ته وایي تاسو دې پرېږدئ، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا. راویې نیسئ، په زنځیرانو کې وتړئ او جهنم ته غلو توق ور واچوئ. ثم الجحیم صلوا. بیا جهنم ته ورشوه کړئ. ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. بیا 80 غزه زنځیر ته ور داخل کړئ. ولی انه کان لا یؤمن بالله العظیم. دنیا کې پر الله باندې ایمان نه درلوده. ولا يحض على طعام المسكين. چاته دا نه ویل چې دا غریب دی، د دې سره احسان وکړه. فليس له اليوم ها هنا حمیم. نن د دنیا آخرت کې د د لپاره څوک دوست نستا، د د غمخوار نستا، د د مددگار نستا، پر د باندې زړه سوځونکی نستا. ولا طعام الا من غسلین. نه نعمت ستا، نه میوه ستا، نه راحت ستا، نه لذت ستا. د د دپاره نن غسلین دي. غسلین چې د جهنمیانو د بدنو څخه کوم وینې وځي هغه د د دپاره دي. لا یأکله الا الخاطئون. هغه صرف د ګناهګارانو د جهنمیانو خوراک دی، نن د د دپاره هغه خوراک دی. نو څلرم منزل پر انسان باندې هلته راځي چې کله د انسان د اعمالو تله راځي او چې کله د انسانانو اعمال تلل کیږي او د انسانانو د عملنامو تقسیم کول کیږي، چاته په راسته لاس او چاته په چپه لاس باندې. او د دې څه وروسته اخرنی منزل د انسان دپاره پل صراط دی. او پل صراط باندې صرف مومنان راځي.
پر صراط باندې کافر نه راځي. د جهنم دروازې دا د قیامت میدان ته راخلاصې دي. نو جهنميان وامتازوا اليوم ايها المجرمون، مجرمان چې کله جلاسي د جهنم د میدان سره سیده د قیامت د میدان سره سیده جهنم دروازو ته ورولي. لیکن چې کم خلق مومنان دي هغه د قیامت د میدان سره پل لګېدلې دي، د جهنم پر سر باندې تیر سوی دي بیا لاندې مځکې ته رسېدلې، الته بیا د جنت دروازه ده. نو چې کم کسان بد عمله دي هغه به مسلمانان دي، ګناهګاران دي، هغه به پر دې پله باندې تیریږي. او چې پر پله باندې تیریږي نو هر سړي ته به خپل پل د خپلې بد عملۍ په شکل او د نیک عملۍ په شکل چاته به دومره فراخ معلومیږي چې د هغې د سترګو د دید په مقدار وي، او چاته به دومره باریک معلومیږي چې هغې ته به د بیشته په مقدار شي. او بعضی خلق ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هر سړی به پر دې باندې تیریږي، بیا به متقیان په اسانه باندې تیریږي، لیکن ظالمان چې نیک بد عمله دي هغې به پر دې پله باندې تیرېدل خامخا دي. بله لار به نه وي، پر پښو باندې نسي تیرېدی، پر څلورو نسي تیرېدی، اخر به پر نس باندې پراس کېږي. نو پل صراط به ډېر ورته باریک او ډېر به ورته تیروي، در بدن به یې لویږي، دی به لاندې جهنم ته ایله کېږي. نو وروسته منزل هغې په دې شکل باندې راځي. نو چې کله د انسان په دماغ کې د آخرت منازل راسي، د آخرت مشکلات راسي، د آخرت حالات راسي، بیا د دنیا غمونه، د دنیا پریشانۍ، د دنیا مصیبتونه دا سړي ته ډېر اسانه کېږي. که سړی په دنیا کې هر څومره کامیابه زندگی تیره کړي، هر څومره په عیش و راحت کې دا زندگی تیره کړي، او هر څنګه په مال او دولت او په حکومت او منصب کې تیره کړي، نو د هغې سړي تیرېدل پر دې 5 منازلو باندې خامخا راځي. او د دې 5 منازلو څخه وروسته چې کله قیامت لره جهنم او جنت له سړی راسي، الله تعالی ته په ټوله انسانیت کې مبغوض ترین انسان هغه څوک دی چې په دنیا کې هغه د خپل مال او دولت په خاطر یا د خپل منصب او حکومت په خاطر باندې هغې زندگی په تکبر کې تیره کړي. ځکه الله تعالی وایي الکبر ردائي، کبر زما خاصیت دی، کبر زما علامه ده، او کبر زما خوی دی. فمن نازعنی فقذفته فی النار، چې کوم څوک کبر کوي هغه داسې دی لکه زما ګریوان ته چې لاس رااچي، او چې کم څوک زما کبر کې زما سره ځان ګډوي فقذفته فی النار، د هغې نتیجه دا ده چې جهنم ته ورچوم. او متکبرین انسانان حدیث شریف کې راځي چې هغې به په جهنم کې داسې ګرځي د سرکیو میژانو په شکل چې د جهنمیانو د بدنو څخه کمې وینې او زویو بهیږي، نو هغې کې به بیا د دې ګډوډي او د انسانانو در پښو به لاندې کېږي. ځکه دنیا کې د داسې کلمې ویلې، په دنیا کې د داسې القاب ځان ته ورکول، او په دنیا کې د ځانه دومره سړی جوړ کړی ولو چې هغې ډېر مشر او ډېر لوی، نو الله تعالی به د هغې سزا په دې شکل درته ورکوي. ما درته وی چې په دنیا کې هر څومره کامیابه زندگی راسي، د ټولې دنیا لوی فاتح دا چنګیز خان و چې هغې د صحرای ګوبي سره پورته او د تاتاریانو لشکر یې په مخه واخیستی، او د ټولې مځکې پر کره باندې هغې حکومت راوستی، او د ده د لشکر په خاطر په بغداد کې په یوه ورځ باندې 15 لکه انسانان در تیغ ووتو، او په 3 ورځې دننه کې 40 داسې ښارونه د مسلمانانو چې د هغې آبادي به په 40 لکه شاوخوا کې وله، دا په 3 ورځې کې ټوله د خاورو سره خاورې سو. او چې د مځکې څومره کره الله پیدا کړې وله څومره ځکه او پر دې ټوله باندې د چنګیز خان حکومت راغلی. 2م نمبر لوی فاتح محمود غزنوي و، 3م نمبر لوی فاتح هغه تیمورلنګ و، 4م نمبر لوی فاتح هغه اسکندر یوناني و. چنګیز خان چې کله وګرځېدی 80 کاله مسلسل په جنګو کې تیر کو، او د 80 کاله په عمر کې د مځکې پر ټوله کره باندې یوازې حکومت راوستی، نو باره دا یقین سو چې اوس به زه کښېنم د دې څه وروسته به زه حکومت کوم.
لیکن د چې وزان ته فام سو دی وخت کې د عمر 20 کاله ته رسېدلی د مځکې پر مخ باندې چې څومره لوی حکیمانو طبیبانو دا ټول را جمع کړو مارای ورته ویل چې ما ته به نن داسې طریقه راشیاست چې د هغې په خاطر زما په زندګي کې اوږدوالی راسي ځکه د ننه څه وروسته به زه د حکومت خوند اخلم در اوسه خو زما زندګي ټوله یا په جنګو کې تېره سو یا په مرګو کې تېره سو نو ما ته به یو داسې طریقه راشیاست چې اوس زما زندګي اوږده سي او د اوږدوالي د زندګۍ په خاطر باندې زه د حکومت خوند و مزه واخلم د دنیا ټولو طبیبانو دا ورته ویل چې صاحب د زندګۍ اوږدوالی دا نه زموږ په اختیار کې دی نه زموږ په دوا کې دی نه زموږ په علاج کې دی البته دا در سره کولی سو چې داسې طریقې در ښوولی سو چې ستا څومره زندګي فاته ده هغه په ښه طریقه په علاج په صحت په شکل پر تا باندې تېره سي لیکن دا نه سو کولی چې یو د سترګې د رپ مقدار ستا په ژوند کې څوک زیاتی نسي کولی نو چنګیز خان پر 80 کاله باندې د مځکې د کورې حکومت روان کړي لیکن پر 80 کاله پر 4 کال باندې پر د عزراییل علیه السلام حمله راغله چې دی مړ شو نو ما درته دا د ټولې دنیا لوی فاتح او د خپل فتح د پاره په لکونو انسانان در خپل تیغ وایستل لیکن اخر زندگی په دې شکل د آخرت د منازل سره مخامخ ځکه دا د الله فیصله ده چې کل نفس ذائقة الموت چې هر نفس به د مرګ د فعلی څکه کوي چې کم چا به د عمله زندگی د هغې ته به د دې فعلی څکه ډېره ترخه وي او چې د کم چا نیک عمله زندگی د هغې به په ډېره خوشحالي او په ډېر خوږوالي د دې څکه کوي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که په هر څومره مضبوطه بلډینګ کې اوسیږئ که په هر څومره لو قلا کې اوسیږئ که په هر څومره مال او دولت کې اوسیږئ که هر څومره لوی منصب او حکومت دی نو یدرککم الموت مرګ به اخر درله راځي او مرګ به د خارو سره خاري کوي او مرګ به د قبر په توره کنده چیخي او زموږ عقیده دا ده چې د خدای په حضور کې به درېږئ د خپلې زندګۍ ټولې حساب و کتاب به پیښئ عجیب حالات دي عجیب لوی حادثه ده دنیا کې هغه خوشحاله زندگی هغه د خنداګانو ډکه زندگی چې هغه د مرګرو په محفلو کې په خنداګانو نه مړیږي لیکن یو دم هغه زندگی په خړو خارو باندې بدل سي یو دم هغه زندگی د قبر په توره کنده کې راسي او یو دم هغه زندگی هغه ریزه ریزه او په زندگی او په خارو کې سره منتشر سي دنیا کې هغه انسانان چې د هغې د سترګو تعبیر به خلکو په چشم آهو باندې کاوی چې د دې داسې ښایسته سترګې دي لکه د وسۍ او د دې داسې قهرجنې سترګې دي چې د ده په سترګو کې څوک مخ ته سترګې وراچوی نه سي لیکن په هر شکل چې تاسو د هغې زندګۍ د هغې د زندګۍ اخره نتیجه مرګ واثق بالله د بنو عباسیو ډېر زورور خلیفه و غالبا په ټوله زندگی کې ډیر کم د په سترګو کې مخامخ چا سترګې ور واچولې او چا مخامخ ورته وکتل د په سترګو کې داسې رعب داسې مقناطیسیت چې چا د سترګو ته مخامخ کتلی نه سو او په زرونو انسانانو په خپل لاس په خپله چاړه باندې ذبح کړل او ډېر جابر حکمران تیر سو چې د جبر او د قهر مثلونه او متلونه به خلکو پیښول د هغې په سترګو کې داسې مقناطیسیت یو ځل چې کله د مرګ وخت رالی نو په شاهي چپنه کې پروت دی یو وزیر د سترګو څه چپنه ځینې پورته کله په دې نیت چې لا مړ دی که ژوندی دی چې هغې د سترګو څه چپنه ځینې پورته که د سترګې په راواړولې دا د د زندګۍ آخر ځل سترګې روڼول چې د دې څه وروسته بیا د هغه سترګې روڼې نه شوې چې کله هغه وزیر د سترګو ته وکتل چې د سترګې په راواړولې هغه پر شا ولاړی د د رعب څخه په خپله توره کې ګزار سو توره یې ماته سو او توره یې در بدن ووتله په خپله زخمي سو نو چا دا طاقت نه درلودی چې د هغې د سترګو تاب یې راوړی لیکن په کوم منظر کې چې دی مري نو د بنو عباسیو په شاهي محل کې پروت دی د بنو عباسیو په شاهي محل کې 15 زره زربفته فردي راځړېدلې چې هغه په زرو په سرو زرو په سونه باندې لړلې وې او په دې کې 12.5 زره صرف په سرو زرو کې ککړې وې
او نور په جواهرو ملغلرو کې پیچلي. لیکن یو سات کې بعد دی ورته ناس دی د دې سترګو سره حرکت شروع دی چې حیران سو چې څه پیښ اسوله دا څنګه حرکت سترګې راوځي. لیکن دا غزه ورسته چې چفنه زین پورته کا یو مژک ورته ولاړ دی د سترګې دواړې کښلې دی باره وزغلولې چې په کوم سترګو کې کم قهر و چې په کوم سترګو کې کومه جذبه وه د هغې سره د الله تعالی فیصله د الله تعالی غیبي نظام چې د انسانیت تداور ښکاره کوي چې تاسو وګورئ د هغه قهر سترګو اخره نتیجه دغه ده چې په دې محل کې مژک د کومې خوا رالی او په دې محل کې د پر سترګو باندې حمله څنګه وکړه. کوم وزیر ورته ناست دی چې دا یقین سو چې دی مړ دی نو د د شورولو څه مخکې بیا ژر په میدان باندې هغه عباسي چوخه او چفنه ځینه پورته کړه په پیټیه کې کل کله چې دا ځینې د روان حکمران د غضب سره مخامخ سم چې واثق مړو او د مرګ څخه وروسته چپنه شاهي څنګه پرته نو د دنیا د هغې سره دا رقم وفا. نو ما درته وایي چې کم چاته الله تعالی په کم قسم رعب ورکړی او په کم قسم شایسته سترګې او قهرجنې سترګې وي لیکن هغې هم آخر د مرګ د حالاتو سره ضرور مخامخ چې په هر څونه شایسته شکل باندې د انسان جسم په لباسو کې پیچل کېږي. عجیب حالات دي. څو ورځې مخکې یو اخبار کې لیکلي د لاهور لوی کمشنر مصطفی زیدي اخبار والا لیکلی دی چې د مصطفی زیدي پر پیشن باندې د پر خوشبویي باندې چې کومې پیسې ګارېدلې هغه به د خزانې نیمه حصه وه. لیکن چې کله پر 15 او 40 کاله باندې دله مرګ رالی په یو حادثه کې نو څو زمانه حکومت وروسته د مرګ برته قبر سره وشان دی او دی راکښی لکه دې ته دوی پوسټ مارټم وایي او د حالاتو لر جایزه اخیستله چې په څه باندې مړ دی څنګه مړ دی. نو هغه اخبار لیکلی دی چې کم مصطفی زیدي چې به په کومه لار کې تېرېدی د خوشبویۍ بویولو په دپاره به خلک د دکانو سره وتو ټوله ښار به ننداره کوله. نن چې مصطفی زیدي د قبر راوخاتی د هغې د بدنه څه داسې بدبویي ځله ولاړه سوه چې په ټوله هدره کې بیا چا تاب نسو کولی. ما درته وایي چې کومه شکل باندې زندگی تیره کې په کومه خوشحالي باندې تیره کې په کوم راحت باندې تیره کې په کوم لباس باندې تیره کې په کومه خوشبویي باندې تیره کې اخره نتیجه ده. نو چې پر کوم چا باندې د آخرت منازل واضح سو د کوم چا په دماغ کې د آخرت د منازل حال رالی چې ما ته پر سکرات او پر زکندن کم حالات ګوري ما ته په قبر کې کم حالات ګوري ما ته په حشر و نشر کې کم حالات ګوري او ما ته د اعمالو د تلی او د عملنامو د تقسیم کم حالات ګوري او ما ته پل صراط باندې کم حالات چې کم چا په دې حالاتو کې سوچ بند کې هغې بیا ځان ته د دنیا مشکلات د دنیا پریشانۍ د دنیا مصیبتونو تکلیفونه اسانه کړل. الله تعالی دې دا څو خبرې زموږ دماغ کې راولي. واخر